أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سورة الانفال من شروع کرے ہو. پدی سورت کی دو مضامین ذکر کېدل. یو مضمون الانفال للہ، جمال غنیمت د تقسیم اختیار یک واضح اللہ لرده، اور پدی باندې علتنا ذکر کولو. بلا مسلوہ القتال فی سبیل اللہ، داغی دا پارے قوانین ذکر کول. یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، دی زینا پنجم قانون ذکر کئی. داغی حاصل دادے کہ وہ مجاہدین و زان کی تقوی پیدا کئی، کہ کل تاسو زان کی تقوی خوف خدا دا اللہ نے یرا پجڑ کی پیدا کرا، نو اللہ بس تاسو گناہونم معاف کی. دارنگی اللہ با تاسو لا غلبہ را نصیب کی. خو شرط دائے کہ تاسو زان کی تقوی پیدا کی. او مخی ایت کی ویلیو چوالبو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تاسو معلوم تاسو زامن دا تاسو دا پارے امتحان دے. وزیت چوئی چی دا دین بسنگ بچکے گی، ندائی دا پارا بنیادی شر اگر تقوی دے. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانوم ان تتقوا اللہ، کچے تاسو ایرے دا اللہ نام. تقوی نشی کف النفس عن الہوا، زان دا خواہشاتنا بچ ساتل. او بید دی اصول درجات تی دا طولم اول درجہ زان دا شرک او دا کفر نا بچ ساتل. دویم درجہ زان دا کبائرنا صغائرنا بچ ساتل. او دریم درجہ زان دا خلاف اولا کارونم بچ ساتل. دا دریم درجہ دا دیر کامل درجہ دا چی انسان دا خلاف اولا کارونا اغا کارونا چی فی نفسی جائز وی خو مکروح وی زان دا آگینم بچ ساتی. دا آگی مثال لکا نصار کول دا مکروح وی. دارنگی تش سنگرت کل دا مکروح وی. اقرب الحرام دی، حرام تنزدی دی. دا تقوی منافر دا شیزونا. یا ایوہ الذین آمنوا مومنانوم ان تتقوا اللہ، کچرت تاسو ایرید اللہ نام زان کی تقوی راوستا. یجعل لکم فرقانا، راب کی اللہ تعالی تاسو لرا غلبا، او بگرزی اللہ تاسو لرا فرقانا غلبا. فرقان غلبی تویلیشی. دارنگی فرقان قوت دا فیصلیتم ویلیشی، چې تاسو به د حق او د باطل په منځ کې فرق کوئ. نو دا اوله ثمره تقوا ده چې ستا عقل به کامل شي، چې د هغې په ذریعې سره ته به د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي. دارنګې الله به تعالی غلبه را نصیب کړي. دویمه فایده ویکفر عنکم سیئاتکم، لرې به کړي الله تعالی د تاسو نه ګناهونه ستاسو، صغایر به الله معاف کړي او کبایرو دپاره توبه شرط دی. یا ویکفر عنکم سیئاتکم، لرې به کړي الله تعالی د تاسو نه مصیبتونه ستاسو، کم ازمایښتونه چې په تاسو راځي نو په تقوا سره د دې هغه نه راځي. دریم نعمت ویغفر لکم، معاف به کړي تاسو ته ګناهونه ستاسو. نو دا درې ثمرې او درې فایدې د تقوا ذکر کړې. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند د فضل ډېر لوی دی. دا قانون ذکر کو د پار د میدان جهاد اعلان کې به تقوا راولي. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. د دې نه بل علت او وجه ذکر کړي چې الانفال لله، د مال غنیمت د تقسیم اختیار هیڅ یوازې الله لره دی. ځکه کفارو کې اراده کړې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ووجني، لیکن الله تعالی کفار ړانده کړو او نبی علیه الصلاة والسلام یې ونه لیدو. هغه واقعي طرف ته اشاره ده. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې کفارو یو میټینګ راوغوښتو، یو شورای راوغوښتله.
هلته یو ځای هغې ته به ویلی شو دار الندوه. دا قصي بن کلاب جوړ کړی و. په دې کې به قریشو مشورې کولې د چا خلاف یا د چا د ملګرتیا په باره کې، او مختلف قومونه هر قوم ته یې ځانه ذمواري حواله کړې وه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کوم قوم و هغه ته یې دا ذمواري حواله کړې وه چې کله تاسو جنګ کوئ نو جنډه به ستاسو قوم سره په لاس کې تاسو به جنډه اوچتوئ. دارنګې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ قوم ته دا ورکړي که څوک ظلم وکړي یو کس بل ووژني نو تاسو به د هغوی نه سزا علی او دیت به ترې علی. دارنګې عثمان رضی الله تعالی عنہ قوم هغوی له د بیت الله چابینې ورکړې وې. دارنګې د نبي علیه الصلاة والسلام قوم چې و هغوی د مای زمزم چې کومې اوبه دي د هغې ډیوټي ورته حواله کړې وه. دارنګې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قوم او هغه وزیر خارجه جوړ کړی و چې بهر څوک راځي نو ته به ورسره خبرې کوي. خیر دا چې دا ټول راجمع شو او دوی مشوره وکړه چې دا نبي علیه الصلاة والسلام راغلی مونږ چې څنګه یو څوک وو. دوی مشوره کوله. په دې مشوره کې یو بوډا رادنده شو. دوی ورته ویل زه ته څوک یې؟ هغه ورته ویل زه نجب د غرونو نه راغلی یم د دې دپاره چې ستاسو دې میټینګ کې تاسو سره شریک شم او ته مونږ وباسې. خیر دا په ژړا شو. هغوی کېنول. چې کله کېنول اول یې فیصله وکړه لیثبتوکا نبي علیه السلام ګرفتارول پکار دی. نو دا بوډا په ژړا شو. نو دوی ورته ولې ژاړي؟ بوډا ویل ځکه ژاړم که تاسو ګرفتار یې کوئ نو د هغه قوم دی د هغه نوم دی. هغوی وویل تا زموږ د قوم سره ګرفتار کړلی نو تاسو سره په جنګ شي تاسو نه به آزاد کړي. د دویمه خبرې دا وکړه او یخرجوکا چې د کلي نه به یې جلا وطن کړو. نو دی بیا په ژړا شو. هغه ورته ولې بوډا که تاسو جلا وطن کې زمونږ نجد ته به راشي او هلته به فتنه و فساد شروع کړي افراد به تیار کړي دی به راشي په تاسو به چړای وکړي او موږ هم ختم کړي او تاسو هم ختم کړي. هغوی وویل دا بوډا خو ډېر هوښیار دی. درېیم مشوره ابوجهل وکړه. هغه وویل چې قتلول پکار دی. نو دی خوشحاله شو. بالکل قتلول پکار دی. خو قتلول به څنګه مشورې وله ورکړه. یو قوم به نه قتلوئ چې یو قوم یې قتل کوي. ځکه که یو قوم تاسو قتل کو نو دی د هغه قوم شته دی افراد شته هغوی به هغوی سره په جنګ شي. وایي داسې کار به وکړو چې دا هر قوم نه به یو فرد والو. نو هر قوم نه به یو فرد شي. نو قریش چې دي دوی به د کومې قبیلې سره جنګ کوي؟ د هر قوم نه به یو فرد لګېدلی نبي علیه السلام په قتل کې به شریک شي. نو دوی به یوې قبیلې سره وکړي دوو سره به وکړي ټولو قبیلو سره خو جنګ نه شي کولی. خیر دا چې په دې خبره باندې اتفاق راغی چې نبي علیه الصلاة والسلام قتل کېده. پوره واقعه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام د قتل لپاره اراده وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالی په خپل بسترې سملول او نبي علیه الصلاة والسلام لاس کې خاورې راواغستې وي شات الوجوه ستاسو مخونه یې تک تور شي او د سورت یاسین آیتونه یې لوستل شروع کړو او بهر ته ووت او کفار ونریده. نو هغې واقعې طرف ته اشاره ده چې الله ستاسو محبوب ستاسو لیډر امیر المجاهدین هغه له بچاو ورکو نجات ول ورکو او په پوره دنیا کې ستاسو نوم خور شو. نو لہذا د مال غنیمت کې تاسو جګړې مه کوئ. وإذ يمكر بك الذين كفروا هر کله چې سازش کول بک الذین کفروا تا خلافه کسانو چې کفر کړی او مکر سازش ته ویلی شي. خو چې کله د الله په صفاتو کې مکر راشي مراد کې التدبیر الخفي پټ تدبیر خفیه تدبیر ته ویلی شي. لیثبتو کده لپاره چې وتړي تعالی را اول دا چې گرفتار به کو دیم او یقتلوک یا وجنی دی تعالی را او یخرجوک یا وباسي دی تعالی را. چون چې په قتل باندې اتفاق راغلی د دې وجې نه قتل لفظ په منځ کې راوستو. ويمکرون دې سازشونه کول ستا خلاف ويمکر الله الله هم تدبیر کو ستا د بچاو. والله خیر الماکرین الله غوره د تدبیر کوونکو نه دی. د ټول نه غوره تدبیر کوونکی ذات تبارک تعالی دی. ځکه هغوی خو اراده دا وه چې نبي علیه السلام مونږ قتل کړو لیکن الله رب عزت نبي علیه السلام له داسې بادشاهت ورکړو چې هغه بې نظیره بې مثیله بادشاهت و. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو ان تتقوا الله کچرته تاسو ویریږئ د الله نه یجعل لکم فرقانا وبګرځي الله تعالی تاسو لرا غلبا
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لری بچ اللہ تعالی دتا سنا گناہوں نستاسو وَيَغْفِرْ لَكُمْ عُبَا بَسِتَاسُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ خاوند فضل ویدے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ارکلا چستا خلاف تدبیر کول آکسانو چی کفر کرو لیثبتو کا جدید پارا چی اتری تالرا او یقتلو کا یاو وجدی دی تالرا او یخرجو کا یاو باسی دی تالرا وَيَمْكُرُونَ دیسا گشن کور وَيَمْكُرُ اللَّهِ اللہ تدبیر کستا بچاو واللہ خیر الماکرین اللہ غراد تدبیر کون کنوے یا